البهجي مرفوع الدعوات عن ابن عباس موقوفا في المرأة تعطو على هؤلاء رسمت ولادة بفضل ولادة ماشي يكتب في جفاس ثم تسخط بسم الله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين فمن يقرأها لم يدركوا الا عشق الحاها كانه يوم يظلم ويكون يقول صاحب الناس فلا فهل يدركوا الا القول الفاسد. دا پکې 185 دا مې په د دمولو په سلسله کې په ما څه خبرې کړې دم چوپ مې هم ویلو او د دم چوپ سره مې تعویذ هم ویلو سټل مې د دم ویلو بحث مې کړو یو په هلو دی ویلو په دې ټول مې دی ویلو ما وی دمول متفق دي ټول علما په متفق صحابه او تابعین په تعویذ لیکلو کې اختلاف ته حذیفہ بن یمان کی مخالف تھے اور عبداللہ بن مسعود کی مخالف اور عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم دا خلف بتائی بیا دین بس دیوبندی علماء په زمانه کې بتائی دغه سرا ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد دریم جلد کتاب الطب والرقاق چې پکارو دا یو ما پرو ویل غوړه کار نه دی که څوک نه کوي صوبې اختلاف وو لیکن که څوک کوي جنگ وسره کافر او گمراه کوي البته ما په دم کې په تاریخ دواړو کې دا شرط لګولې او تاسو پرو یو شرط پکې دا چې معنا به ترجمه به معلوم ولې کې دې شي کلمه په خپل شي ته خبر دویم شرط علماء کې چې الفاظ عربي مستدیر مرز خپل نه دا ولې پکې عربي کې دې شي چې عربو د فارسي نو خیر دی ځکه چې عرب وي او عربي ولا ورزي او غیر عربي خو نو ورزي او ټول غیر عربي ورته نو کوي به څه شي دا ټکي پته دریم کلمه د کفر او شرک دی سلورم تاثیر وداغه داسې نه مانی لکه ته چې دا کار دیو بل دا موږ یو دغه ډول دی ګارانټي درکو دا کار به مشکل ګارانټي نه پکې نشته دی دا یو سبب دی کې دې شي الله کا روحي او کې دې شي الله کار ټول الله دا څلور شرایط په دم کې هم دي او تعویذ مسله اختلافیه ده او د دې سټولو دا اختلافیه ده او د ویلو دا اتفاق دا نه خبره کوي نن یو خبره کوي دا البحر دا حجام کم تفصیل میں وہ تفصیل جو تفصیل بحر محیط اور لاند جو بلفاظ فحاشی النهر العید لاند دریافت ہے وہ لفاظ کی ولد ہے دا النهر چکم دے دا نهر ولا دریم نمبر پر یو شاګرد دی دریم کړی دی دور لقیط او درې تفاصیل په کتاب دا اته جلد دی یو صفحه بحر محیط ته دویم پکې نهر العید ته دریم پکې در لقیط ته دریافت کې هم غلري به کنه خلک روباسي دې کې دې او دې پاروي کې انتهایی ماهر سره او دې ظاهري ګوري نه حنفي دې نه شافعي دې نه مالکي دې نه اکثر اردو سوال ظاهري دي اکثر ویل کنه قرطبي کو مسته دا به هغه دیو لګي د ابن تیمیه پرد کې د سیبه او پښتو سیبه په خبره کړې ده نو ابن تیمیه سیبه په پیغمبر نو د خبره کې پښتو د دوله او د اختلافات سره باندې په استعارف ابو حیدان السی د کتاب ته د قرآن هم مهارت لري په نحو کې په عربي کې خبره ده د اصول کار ته هغه کار نو ما دلته نقل کړی دی یو خدا چې تاسو زما پکاري کوي ما نقل کړی دی که څه اهم نه دي خیر تاسو باندې من اهم یعنی ما کلا چې حمل د کلام به ضمیر به ازمار به تقدیر وی به احتیاج وی دا به اولاوی سره په ضمیر راځي کې افتقار په راشي دا یی تقدیرات راوستل او ازمارات کول د دین داخله ظاهر کلام جوړ دي شي په دې تقدیرات په
دا هم یو مسله وی دا شی ډیر وخت یې ترجمه کو چې ظاهر الفاظ پیدو چې هغه نه پټ بدل ته پکې دومره ټکی راو پاسو پکې دومره ټکی راو پاسو مرو پاسو دې کی چې کوم وخت دایي فقط دې شپږم د شمس حوای نه یو دا هم یادوا دا به فقط راځي اوس نه غوري دا به کومه نه فقط راځي متى أمكن حمل الكلام على غير إسمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك به إلا حمل العصر الوجود وبعدها من التكلم من بتقديراتنا هذا القرآن تفسير بأمور طريقة وأبعدها عن التكلم وأسرها في لسان العربي فعربي كتب جاش والدير بياتي أكثر يوم نقتدار او ډیر وختونه کې بداس تقدیرات او باسي نه تقدیرات نه به تقدیر جوړي چې تقدیرات مرو یو خبر دا مې پچت بیا په سرورم صف حمله کې چې د خدای په کتاب کې موږ هم دقه خبره کوو چې موږ به تکلف ترجمه چې کوم شری اقب اخو نور البخاري وأنه ينبغي أن يحمل على حسن إعراب وأحسن تركيب كلام الله تعالى أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شرح الشماخ والكرماء وغيرها من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. إعراب شكمي غير فصيح بليغي خطر كيبي كلام الله فاغي محفوظه وفاغي بلكو نحويان شكم دي الشماخ كاكا والكرماء وأشعار في تعريفات وريكا تقادير بعيدة تراكيب سدي پسين کی استراب را پیدا کئی مجازات را پیدا کئی تا خبر وکړي یو خبر په دې منځ کې دې په نور خبرې کوي دا شیګان یا باطل یو ترکتو كأقوال الملحدين الباطنية الباطنية خبر فريخه دي المخلفين الفاظ القريبة المدلولاتها الفاظ بنزيز دي لفظ نريد ترجمة نبريد دوري جرتبوزي في هذا اللغة إلى حزيان افتروا على الله تعالى فخذي درمبري وعلى علي كرم الله وعلى وجهه ويسمى علم التاويل والتاويل وقد وقت ولا تفاصيل لبعض المسلم بعض الشان وتفصيل عليم ذكر كيف أقوال سلفه أو أغير من اعتراضون كي أو إذا خبرنا ورسطو دحقينا يقبل قاعدة القوم خيدان يا الله یو خبر دادا چې په دې کې به موږ د نحوی مسلې بیان په دې کې به د قرآن کې د معانی او د بیان مسلې بیان متفق دلایل به پیدا خدا په اصول کې داسې دا په نحو کې داسې دا په فقه کې داسې دلیل څه دی دلیل به نه وي په دې کې به صرف دا ذکر چې امام ابو حنیفه مسلک څه دی وایي ولې دلیل څه دی دې کې موږ دلایل په دې نه وایو یو دا چې موږ مسله راوځو غزان شافعي مسلک دا دی دا کاری دا هغه دا ونه څه کو دې په کې دا چې په دې ځکه به موږ مسائل د نحوی چاله کې مقتضا مرفوع ده ولې مرفوع ده فاعل مرفوع دی ولې مرفوع دی مفعول منصوب ده دا هغه فن مسلم دي فن مسلم دغه شان دي د عرف مسله په تمون خلقو څنګه مسلمات جدا منل شي ولې بس بيان وصلوا كثيرا ما يشمل المفسرون تفاصيل ذلك الإعراب بإعجاز النحوي ودلائل الفقه ودلائل الفقه كذا بالنحويات دلائل الفقهاوي كذا وكل هذا مقرر في ذلك هذا العلم وإنما يقول ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال بدلائل النظر وكذلك علم العلوم على سبيل المثال لكن دع يوم دویمه خبره ما یو ځل چې تورې او تاسو هم څه یو ځل په مولانا مودودی چې خبره کړي هغه د پاره خبره ستایي نو چې سره په عربی کویږي د تفاصیل د حاجت عربي ورزي او د حدیث نواقب دي بیا په کې تفاصیل خلک راځي ما پرون تاسو مخکې دا ویلو مولانا حسین د مولانا زموږ د پنځیر مولانا سي مولانا مقدره عبد الله سندي دا هغه ویلي دي چې زه تفسیر کبیر وګورم نو زما شکونه سیوا شي زه تفسیر کبیر نو زما شکونه سیوا شي او یو پروفیسور ته د دې حاجت نشته دی قرآن باندې کوي خبره دا څه کوي هغه ته نو وي خو دې خراشي دې خو راځي دا خیمه
ومن احاطا بمعرفه مزيد كلمه واحكامها شان دا علم چې د دې لفظ ترجمه ده او د دې حکم دا دی د ترکیب نه معرب دی که مبني منصرف دی که غیر منصرف فعل دی اسم دی حرف دی دایق دی بیا پس رسو آیا وعلم كيف ترکیبها فی د دې خبر چې عربی کې دا لغت داس وړي دا فاعل شو دا مفعول شو نه دا بیا صحیح وارتقى الى تمييز ترکیبها وتوحید فلن يحتاج في فهم ما ترك من الفاظ الى مفهم ولا معلم بیا په استاد حاجت نه چې معلم راشي دا عربي درسي کنه فاعل پیژنې مفعول پیژنې ترکیب درسي نه ترکیب په ترجمه کې بیا بچا راځي اگر دې حروف کې ضرور کوي او آغاز دا وایي چې دا ورسي دا په دغه کې سبا وإنما تفاوت الناس في ذلك حال الذي ذكرناه خلق متفاوتين أو لا يكون أو قام وقد جاء الكلام يوما يوزل ما خبرته ببعض محمد آخری بتفسیر مستر نقل با وفهم د معنی وکړه چې په اسناسره مجاهد او طاووس او اکرام او غیره دې وداري قمه یو زیاتی مسالې دي یو د ترکیب ترجمه ده د ترکیب ترجمه چې کوم دا هغه عالم چې وی او په دې فنون باندې کوي نو بس ذالک الكتاب ذالک ترجمه مجاهد سوی الله ابن عباس ذالک کو تاسو په ویل کنه ته په وجه دې ته حاجت نشي چې په بیا راځي چې انا به حواله وکړي دا هم جات دې یو څه سره خبرې کوي او چې نه پاره خبره کوي دا موږ تاسو په حال هم په دغه حنیفه ترجمه کوو وای ذالک الكتاب ابو حنیفه سوی وای کنه کوي دا بیا څه کوي دا د ونو خبرې باندې کوي ښا هغه د چې عربي درځي بس دغه سره په هغه په عربي باندې ترجمه اوس دا نقل د مسلک مسله شو ازاله مسله ده دی مجاهد او طاووس او اکرام او اضرابي او فهم دا موجود دی بل عجب ولې چې اقوال دي علماء په فرق دي مختلف دي په موضوعات متعارض دي له بل مخالفت دي خبره پوښتنه او د دې مثال د یو سره د تلقي راغلی او پردي په ورکه او دا غلط باندې نظر ورنه بګول شي او بیا جوړه شي خبره ده نو خبره ده دا څه بیا یو سراش یو خط دراش په ځای ټول باندې دی یو څه په څور په موبایل ولې کې دا خبره د دې سیستم دا خبره ورته عربي درسي وای او دا عربي خطر هغه ته کوي یره نه خبره کوي دا عربي درسي کنه دا په تو درسي وای او په تو خطر ته بیا سم بس چې موږ یې کوو پیسې په تر موږ یې کوو خپل درسي دا هم یو ټکی مې د توی چې دا هم بیا دای پښپغمه دې شمو په څلور مصحف باندې دا بل خبره په بنظم او غوما شات چې علي د عربي ټکی ورزي مفرد پیجني مرکب پیجني او دا ترکیب ترنور دي هغه بیا حدث نشته بل خبره من تکلم بالقران برای قرآن خبره کړې ده د روح المعانی په حواله لاول ما یې د مدخل په حواله باندې حدیث کې بحث صحیح اګه صحیح د معنا دا د من تکلم بالقران برای معنا به سبب رای ترجمه سره یعنی ځان له خیال راخ کړي دي د عربی تبع تابعداري نه کوي خود خپل خیال تابعداري یا دا ترجمه متشابهات پیدا او یا دا چې اصول او قواعد الورزي نه هغه د پاره دا ټول خبرې کړي دا التمشي بیا له سم صفحه کې ما تاسو ویلې چې نقل کړی دي بحری دي روح المانی په شپږمه کې قرطبي په 31 32 کې اتقان په یوصل یو کم یوصل او یو کم اتیاجل دویم کې ابن کثیر په بنظمه کې دا څه خبره دا مې هم اصول نکات تاسو سره کې اوس دا یو بل ټوټه خیم هغه بل ټوټه دا چې قران کې د عربی نو سوا غیر عربي شته او کنيشته یو دا امام شافعي رحمه الله صح مخالفت کړی چې قرآن غیر عربي شته او دا مسله اختلاف کړه البته اعلام پکې دي سنمونه پکې دي لکه دا د پیغمبرانو علیهم السلام خاصمونه لکه آدم شو دا چې په راځي ادریس شو دا قسم دا عجمیات لیکن نور څه پکې شته غیر عربي نو بعض حضرات دي چې اس په فکر شرکت راغلي په بل ځای کې دا به اشتراک لغات او بعض وشته
چشکین بیا اعتراض راځي چې قران ته قران عربي ویل شي دا خو بیا عربي نشي جواب دی چې عربي د ذوق او د طرز په لحاظ سره الفاظ په غیر عربي دي او طرز غیر عربي دي نو دا خبره دا امام شافعي رحمه الله په خپل کتاب کې خود عربي قایل کړی دی او دلته قرطبي په دې مسله باندې خو بحث کړی دی په اتم شپې تمه صحابه باندې هل ورد في القرآن كلمات خالصة لما تتبع لا خلاف بالليمة في القرآن كلام مركب یو کلامو چې د عربی طرز نه ما سیو البته په دې کې اسماء علام دي چې هغه غیر عربي لکه اسرائیل جبريل عمران مختلف دي چې آیا په دې کې د الفاظ غیر د علام مشکل غیر عربي قاضي ابوبکر ابن طيب جبري وغيره نشته قرآن عربي صریح کوم چې الفاظ موجود شي او موجود دي باقي لغات ته په دې کې توارد اللغات او توافق دي نو عربو ویلي ایرانیان ویلي حبشان دا د توارد اللغات بعد وایي چې نشته خدا په قرآن کې لیک دي نو عربیت نو بس لا تقول القرآن کوم عربي مبين او نو پیغمبر خدا چې په جبه د قوم باندې متکلم دي نو سره دا غي نه یي متکلم او دا اگر چې لیک دي نو په دې وجه باندې عربیت ته مشکات طاقت ویل شي نشه اپورته کېدو ته ویل شي نشه اتلل كيفل حسيت ولا شو تلفلين فرق من تصوره من ذا تصوره مدرسه ودا شان غصاب يخبط دویا په جبل ترکیانو کې قسطاس میزان تلته وي په ترکیانو کې سجیل کانی تا وي خټو نشکانی په ایرانی راځي په کې تولې تو جبل ته وي یم دریاب ته سنیانه کې او تنور مقدس مکه ته وي باجه وای ابتدیه حقیقت ته عبارت د الفاظ اصل کې عجمو لكن مستعمر العربو ومعرب مصالبه شو په دی وي او عربي عاربات چې قرآن په جبه داږي باندې داږي مخالفته د بعض غیر عربو سره کله به قریشیان تل یمن ته کله به شام ته لکه مسافر ابن ابي عمر شام تل عمر بن خالد فاروق او عمرو بن العاص با عمر الدولي حبش له اعشاب حيرز له نصارى سره مرګ دي چې بل هغه دي راځي قال غيره الاول صح او دا دیوی دا خبره ټیک دشته د بل لغت کې نه اصل د عربی دی او بیا تل دوم دا خبره غوړه کړه لیکن صنداغینه مسله اختلاف دا به رئیس بل هم وي د څه ودور مو چې قرآن تعالی تاسو په څوک دی عربي دی ټول عربي کته دا ټول په غیر عربي نو دا غیر عربي دي کې تورد لغت دویم جواب دا دی چې دا معرب شوی دی او قرآن چې عربي طرز د عربي دی اگر چې الفاظ په غیر عربي شته د علامه ماسوا او طرز عربي دا هم یو مسله اوس د یو بل مسله کړي دا هم یادوا پکار دی یو دا چې قرآن معجز دی دا خو اتفاق قرآن معجز دی او اعجاز د فارس شرطونه دی بلی بحث معجزه ته معجزه ولی ویل شي معجزه موصوف بدرو بس یا تا پکې د تانیث هوته مو آیا نو دا پکې د وصفیت نه روباسه اسمیت ته خو معجزمانه سړی عاجز کله د څه خدا چې عاجز کوي بني آدم د هغه مقابل شي کول د هغه لپاره شرایط دي دام یا دوا دا به پکاري که یو شرط پکې نو معجزه به معجزه انده شرطونه ولې شرط اول د شروط دا چې باغی باندې سوا د الله د بل چاته معجزه علی معجزه وایي د انسان د طاقت نه بالا تر او د انسان طاقت به صدقه دی ویل د شرقایت شوای د انسان طاقت خاص دی انسان طاقت لري او یو وړل ته رشوی دا غي ته چې باندې د انسان هیڅ طاقت نشته هیڅ دې ته چې باندې او دا چې وې پلان کې موږ کو موږ هم ته موږ الله دا کې وجودو الله وجود پدکی ونی ولا دی ولا محل لکه نا وغی بیگی نا و بپا نا وغی که بیگی دی ولا محل دا کرنام یو مسلک تے انسان بی اختیار
ویم دې د قدریه او مسلک اگر چې ته معتزله مسلک شو قدریه ځان دی ودلنا معتزله او په دې ځای کې بدل شي په دې مسله چې انسان ته الله طاقت ورکړي دی الله ورکړي دی خو الله ورکړي دی او داسې طاقت ورکړي دی چې بس دې الله ته اوس محتاج نه طاقت په ورکول کې محتاج او اوس په کول د کاروبار کې چاته محتاج نه لکه یو سړی ته ما او تاسو خدالي او د بیلچو وغیرہ تاسو او زرانو مطالعه استاد نو څه وکړ دا وشو اگر چې دا شی ما درکړې دی اوس خو ستاسو حاجت نشته دغه د قدرې و چې الله ولا طاقت ورکړو او دا غي نه پس اوس الله ته حاجت نشته دا به موږ مختلف حقوقي خبرې یا کوي وإياك نعبد فيما برازي وي بحر محیط وي انسان سکولې شي ستا عبادت کوم خو سکولې شم او مدد ستانه غواړم فقط او معنا په دې کولو کې امتاز محتاج ما مستقل نه ما په اول کې رد شو پچا په کراميو او دویم کې رد شو پچا باندې په قدريو جبريو باندې او بل په قدريو نو انسان تکاسب او الله خالق او کسب بیا مختلف ترجمه دي ښا نو علامه تزانی خبر کړی دي او غیا دوا کله کله وایي کسب دې ته ویلې شي چې کاسب پکې یواز کې دې نشي به د خالق او خالق دې ته وایي ځان لکې دې شي اسمان او زمکه چې الله پیدا کول زما ستاسو ما او تا چې کوم کار کوو په دې کې د الله نه بغیر کار سو کوئی کسب دې ته وایي چې په اسباب او په آلات سره وی نه ته کسب وایي چې د اسباب او آلات نه بالا تر وی نه ته کسب نشي وي علامه په خپل وایي چې اصل کې کسب عزم مصمم ته وایي عزم مصمم ته وایي د انسان کار سره کلک اراده عزم مصمم وایي عزم مصمم کسب دقه دی ویلې شي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كسب دغه خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء خلق ایجاد ته ویل شي او ایجاد د هغه شی او انسان په مداخلت ویو کوي دا ټول یو خدا په دې کې بیا نور زو چې ډېر خبرې دي خدا په غواړي موږ معجزو ته وایي معجزه چا کار دی د الله کار زموږ وطن کې دا بریلیان نن دي یا د راپوهۍ په بنیاد یا د بیکوپۍ په بنیاد دا خبرې کوي چې دا پلان کې سړی چاول کې ورکو الله نور کې دا باباګان ورته کنه کله هم د باباګانو مبارک بس وایو کنه خدای له بخښ خدای چې لاس اوچت کنه او دعا وکړه دا چا ورکو دې نیک سي نو دې وخت الله د لاس اوچت کو نو الله ورکو دا موعظه الله د انسان سره دا طاقت نشته دي چې چاله زامن ورکړي یا چاله نو ورکړي دا مانده ته انسان کار خو د قصد پیدا کول لو شت کول ټول د الله کار دا یاد درا کله کله په دې باندې خاطفه یو ذل اول زم چې مناظره مباحثه وا د جمال غړي ورته وي د جمال غړي فاتح قلا ورته وي قلا فقلا کې د لول علامتان راغلي یو پکې زمونږ د اخبار یو عالي فاضل او عربي ماهر چاربا مونږ قابل نو ما خیال دا عقیده خو خلاصي وزت کې مرغه مته مونږ شي مازو غړي صاحب شیرګر صاحب کو د ګجرو غړي صاحب د متامیا سي فلا خلق را خوشي نو پدې بحث دې چې اسقاط مروج څنګه دا اسقاط مروج دې نه څنګه زمون یو مرګره دا محمد خان هغه دا ناروا دي او خپل ویلي جایز کار دی نو چې د دې بدعتانو یو عادت خو خانه دا اوس خلاص کړه بدعتانو ختم شو زمونږه ختمي خلاص علم ختم نو هغه وخت کې بدعتانو دا عادت ته په دې مخالفت کې د ټکراشي دی ولګي نه مسله بلې مسله ټوکی چې په دې خو به کتابونه راوړي درایل بو سره معلومات وي دا بل وته وایي په دې خبر نه جو خبره ورانه شي ودا اسقاط مسلې خو په خو دا کرامت خبره وکړي دې کرامات اعظم ملي کرامات ما ورته کرامات خو مني خبره بدل اصل په دې په بحث اختیاري کوي نو هغه ویلي هغه مولوی سی ویلي چاربا مولوی شیر دل دغه شیر من دلته وي دلته وي د من زړه
نو هغه شی تر مولانا صاحب ویلي چې دا ثابت کوم چې اختیاري دي یو عبارت وی ما ته دمو کې کرامت څه کوي هغه وی ما ته نه وی ته خو وکیل نه کنه ته خو کتابونه ورکې مدد وکې وی خو به دا وکیلان پلان کې هغه ته چې الله مسیح پلان دې څه وایي کنه امر خارق للعاده اظهر ما څنګه ویلي يظهر ما څنګه ویلي وی يظهره الله نغوتي خير غار كان يظهره الله ما لو ده كتاب راك نشر دي رقم دي بزور يظهر الله فاعل شوف طاق ويش ده انسان کار دی ولې زه تاسو ته خبرې کوم دا او آینده کې څه پکار راځي زمونږه او د مشرکانو منځ کې فرق څه دی کاروبار څوک کوي پرشتي دا کاروبار څوک کوي معتزله مشرکان هم وایي چې پرشتي موږ کوي تاسو نو یو مدبرات هم پکې مش وکړو دا کاروبار څوک کوي پرشتي بیا زمونږ دا یو څه زمونږ او داغي د شاه ولی الله کتاب ته وړو کې کتاب په فارسی هغه چې راوړی تحفة الموحدین البلاغ المبین دوه کتاب نو پای کې دا لیکلي دي زمونږ د دې فرق دی زمونږ په نسبت د فرشتو حیثیت دی یو نوکر دا کتاب والا دا وګراونه دا څنګه کارو کا دا ټول کار الله دې قدرت وکړي الله څخه ته وایي دا کارو کوي او د دې دا خیال له مشرکان دا محکمي الله تخصیص کړي یو بادشاہ کله بادشاہ دا محکمه د پلانکی د پلانکی شو د پلانکی د پلانکی شو د پلانکی د پلانکی شو نو دا کارونه ټول دی کله چې دا غټ بادشاہ خپش نو د ځای ادارشه نو تاسو ته الله را فرشتي دغه د نیکان مبارک دي چې دا کارونه دوی کوي الله ولا طاقت ورکړي دي نو دا طاقت په بنیاد دا کوي او زموږ په نسبت د خدمتګار او نوکر په شکل باندې چلیږي او راچلیږي نفاذ کوي چلول کوي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يقرون الله وتعالى حق کوي د دې په لاس کې څه شی نشته دي چې هغه ملک الموت مرګونه راوړي څنګه دور نوري بس یې څو مرګي جوړي که څو څنګه کوي نه دا کار چې کله وته الله وي مړ کې ورسره دیواله دا محکمه ده چې کله سره مرګي جوړي چې کله مرګي دانش زموږ په دانش زموږ په خبره پوښتنه دې کې د فرشتو کاروبار د فرشتو په لاس کې طاقت نه طاقت الله وي الله ورسره کاروبار دیو کاس په شکل دیو دنو کرنا ہے فرق نشته وی لبیک لبیک لا شریک لك الا شریک لك تملك ملک شریکان دي شي مګر هغه شریکان دي چې تا رضا د فار شریکان مو کړی او تا ولا فلاس څو کړی تب پدې کې پاتې د معجزې او د کسب د انسان کار سره کسب او معجزه شاکر دی او شو خبره دور پوښتنه بیا په خوارب د تاسو بیا زم واپس ځکه کوا اوس زموږ علما د علمي کلام او د عقاید د فکر معجزات کرامات خوارق العادات د بلا اقسام یو سړی دی آینده و پیغمبر کی اوس لا پیغمبر داغه بلاس د عادت خلاف کار نه طاقت د انسان د باندې د بلاس نه خدای پاک داغه په دعا یا داغه بلاس باندې ښکار کوي الله یې کوي داغه بلاس هغه د سوي ارآسات بنیادی آئنده لپاره د پیغمبري کار کوي کنه بنیاد کار الله او خود د بلاس چې کله پیغمبر شي نه د سوي شي معجزات او چې عام سړی دی خسړی هم نه دی او بد هم دی مسلمان سړی دی او الله د عادت خلاف دا غس کار وکړو هغه څنګه په جبهه محروم عادت کار الله او چې کله یو خسړی دی او دعوه د پیغمبري هم نه کوي او دا هغه پر اساس دغه مسؤل کړه معتزله نه مانی او موږ
او چې کله د دعوت پیغمبري کو د عادت خلاف ورته څه ویل شي کله کله په بل څه هم وایي خوارق بوي د عادت خلاف بوي د انسان د طاقت نه بهر خو سره هغه نه یو غلط سړي په لاس وشي په دې شرط چې دعوت پیغمبري نه زه خسرې پیغمبر دی هغه څه وایي په استدراج غلط سړی دی او کار کوي او دغه شان دی دلته بیا بحث کوي د دجال مبارک دی د دجال خلاص په خوارج ظاهري ويبدا عادتنا هم بهار دریم دا دعوه د پیغمبري چې څوک کوي ناغوي دا زما د عادت دا زما د پیغمبري نه نو په عربي کې تحداول طلب د مقابله او طلب د غي زدا اصلي آیت زما دا چې اي قلب نواز الماء زيتن او يحرك الارض ان كلها دا سلورم دا دې چې بل سره بدا کار شي په پنځم په کې دا یاد لره پرې پوښوي چې داغه د دعوی سره مطابق یو قید پکې راشو یو شرط راشو چې د عادت دغه د انسان طاقت په مخه ويم د عادت نه بهر او دریم زپه دا دلیل پیش کوم دا زمار پیغمبري نه سلورم پرې پوښوي داغه د دعوی سره مطابق او پنځم چې بل څه دا کار شي دا پنځه شرایط یاد کړه یو شرط ان تكون مما لا يقدر عليها الا الله دویم ان تخلق خلق العاده دریم ان يستشهد بها المدعي الرساله ازما چې په دې شاهد شي دا زمانه سلورم د دعوی مطابق راشي او په دې وخت ایمان مسلمان فزا خبرې کوي لعنه الله کوي کې لا تکري چې وبړي شي بغار دې به هي وځي وبدله دا څه په نور په پینځم چې بل څوک دا کار نشي کولای کبل جاو په بیا پیغمبري ختم شو لکه قران وی پلی اتو بحديث مثله كنتم كانوا صادقين ام يقول افتراء الفاضل به مثله لا يقال باعتراض کې دا معجزات چې تاکم قبل کې خو د انسان د طاقت نه بهر وي د عادت نه هم بهر وي سړی په دلیل پیش کوي او د دعوی سره مطابق هم وي او بل سره مقابله شي کولای دا خو دجال خلاص دجال له خدای دا یو باندې د جواب تاسو مو مخکې کړو دا خدای په باره کې مسله دا ده چې یو سره وي خدای بوس پر کې یو سره وي خدای او خدای په دا خلاص منشي ظاهر کړو خدای کی کوي زه پیغمبر یم او خو امکان نشته کنه اوس خدا مسله نشانه مسله دا ده چې یو سره اوس دا ویلې زه پیغمبر یم بل ورته ویناو کې زه معجزه پیش کړم دا دواړه کوي تاسو هم کافر دی چې زه پیغمبر یم او دا بل څه وایي چې دا پیش معجزه پیش کا نو زه په دې مطلب دا هم کار دی مطلب چې امکان هوشته البته په تور دی کې د امتحان او د اعتراض دی ځکه نه وکړه مطلب دا چې نشي کولای دا خیر دی او په داسې زته پیش کړم نه قبلې کړم مطلب څه دی منه دا په دې وخت کې د دې خبرې امکان نشي پیغمبر دی چې خاطر مطلب غلطه او بل شي دغه شانته د دجال مبارک وایي دا غي جواب په دجال کې داسې دلایل موجود دي د حدوث د نه خدای خوراک محتاج اسکل محتاج بدن کمزور وغیرہ وغیرہ نو په دې وخت او بنی آدم چې اوس فرض کړ پیغمبر په کوم کې راځي او یو ځای پیغمبر موجود دي بنی آدم مدار فرض دې بنی آدم موجود دي خوراک او نو چې د تصدیق وکړو نو دا د پیغمبر شنه نو پیغمبر او د مان د پیغمبر وا هغه کې خارق العادت راغلو او دعوی مطابق او د خپل شاهد پیش کو او د انسان د طاقت نه بهر او شای مخالفت کوي دا ورته حالي دی گویا کې الله ولا جواب او قبل یو سره پاو کی او الله عادت دان دی یو سره په دروغ داو چې د پیغمبر د رسول وخت په وخت الله دا کار کوي
دا گویا چې الله دا خلق په خپل باندې په غلطه باندې باعث کړو یو ځای پیغمبر نه او داوود پیغمبر یو کړل الله دا تصدیق کوي مطلب بس پیغمبر څه کړ دا بل پیغمبر دا په څه پټه لیکن که یو سره د خدای دا وکړي هغه تصدیق ومشي دا به تصدیق نه دی دغه چې پاک دلایل خلوص هر چاته معلوم دي بدی وي قرآن علیهم السلام مبارک او خدای کو سي دعوت خدای کولا نو داغي مبارک خبركم لا يقال ان المراد مقيد مشروط في الفضل لا تدل على المستقيم وهذا المسيح الدجال فيما رويته النبي صلى الله عليه وسلم من الاعلام والالتزام بما معروف مشروط فإن ناخذ ذلك التيسير وهذه التوجيه وبينما الفرقان ما بين البصراء والعميان وقد قام دليل الاخير ان بعثوا بالاتفاق الى بعض غير مقتنعات ولا مستحيل ولا من بني يقين الله فلا دل على سبب المخلوق اتى عن المشرك ودلت الى دليل الوقتين في المسيح الدجال فيه التصوير والتغيير من حال الى حال وثبتنا على الصفات لا تدل على المخلوق وفي نوع خبر ضعف کې یو مسله زمینی او خبر اوس کومه تاسو ما ورې بل سقراطونه غي دمو یو با زمانه د وسونه د دینه کوي چې په مردان کې چې په بغور کې څه کوي سبق ته تعلق نه چې بغړي وړا کنه وایي د پوسټ د کومه یو مسله د فسفات د یسمین او د مسجد ما د موږ څه غیر متعلق د موږ نه کوي هغه تاسو باندې کوي چې د دې سبق سره تاسو به ملکان خبره او مردان خبره ما نه کوي وشه د دې سره تعلق وي وایا د دې سره تعلق نه وي نه به وایا نه جواب در کومه نه به تاسو ویم دا خاصه حکومت چې په دې وخت زمانه استداګانی مکو څنګه یو مسله او د کوټي او د کوټي دا د یو مسله جوړ شوی او چې نو زه په دې وخت کې د ورګاری تاسو پټو مسلې مار پرې وکړم دا هر څه په دین تاسو څوک چې دا ترازی کوم څوک راتلو او دوست دی تاسو په دې وخت جواب نه ورکړئ نو مال راځي او بیا که خفقېږي نو خفقېږي خو چې لکه دا صفه صفه په دې وخت کې چاله جواب نه ورکړي یو څه په پټي کو موټي خبرې کوي نو کوي خپل ځان کوي په دې وخت ما ته خبرې نه کوي دا دوه خبرې به وکړي یو بغیر متعلقه تاسو نه کوي کنه بیا خفقېږي او دویمه خبره رااله چې ما کې متعلق استاد سره کال خپل ضرورت وي په دې وخت کې ته ورغار نه خامخا فکر نور مدرسې شته صحیح کوي هر وخت وضو ولدار ناس تاسو مسلمان دا یو خبره کې دنیا درې چې زمونږ دا غینه پس اوس راځي د قران په اړه کې د پیغمبر خدا دوه قسم معجزې یو د پیغمبر خدا په زمانه کې ډېر شي او د چا احادیث ویلي علامات نبوت او مشکات ګوري بخاری کې ګوري او دویم دې د قران په اړه نو د قران په اړه کې دا چې د خبره متواتر تاسو به شرکایت بیا وایي زه شرکایت تاسو بار بار وایم چې شرکایت په روایت په دې عقاید نسبیه کې عقاید زموږ د کتابونو په عقیدو کې وسره نو عقاید یو کتاب دی نسبیه په نسب کې څوک عالم پر شوی دی ابو محمد ابن محمد وی یا ابو حفص عمر وی یو کتاب کړی دی په علامه غزالی شرح کړی دا د شرح العقاید په عقاید نسبیه کې سمسته هغه عقاید کې چې موږ خبرې کوو یو دا وایو چې دنیا کې اشیاء شته دا یو اول څه حقایق له شی ثابت او علم بیا ورستو وایو اسباب العلم ثلاث اسباب العلم للخلق ما او تاج یقیني علم راځي پس من دا په دې یو توي خبر من فی الرسول خبر دې په خبر کې یو خبر دې خبر یا پیغمبر تا ته فرض پیغمبر باندې او توراره تا مخ یو خبره پر تا وره دا خبر نشي یقین کته یو یک دوه کده په تا دی ورته تا یقین دې خبره کې زما پر یقین دا خبره یا خبر ستا غلط یا څه بل مسله ده دور په زما یقین دې ته او دا پیغمبر دخل اجرا وتلا نو هغه خبر هم تا ووتلا او دا خبر او یقین او دویم خبره خبر متواتر انتهای اخفا پریدو فقطو پا اوریدو فسکلو پریدو را انتهای فقیس و بیا دا حق دا شروع شنیس که محمد مروان او پا هر مرتبه کی پدی اول سر کی دمرگن کسان دی پدی منز کی دمرگن کسان دی پدی منز آخر کی دمرگن کسان دی دیداغی اتفاق پا عادتاً پا دروغمن نمون کی دمرگن کسان خبر اکڑی
چې عادتاً دا اتفاق په دروغ باندې ناممکن وي هغه د وسویل شي خبرې هغه سر کې انتهایی پښیس دا یو ټکی دی کنه نو هغه خپل دی خبرې اوس ګڼ خلک راغون دنیا قدیمه یقین نه دنیا حادث نه پرې یقین نه دغه دې انتها پښیس نه دی هغه واقعي انتها به ګوره پریدوي پکاتوي پسکروي په اوریدلو کوي پریدلو مونږ دا شي مونږ سکل مونږ اوریدل او بیا داسې غنو د غنو نقل کړي او انتها اخر کې بیا نظام دې په طریقې ده لکه ما کشته تاسو ما کشته راځي دوی دومره کسان چې کړي چې خلک دې مرکز ته اجازه بیت الله مثل بیت الله مدینه شته اسلام کې خاص دا خبر متواتر او دویم عقل سالم عقل د لیونی عقل نه وي عقل سلیم چې کنه نو هغه بیا په دوه طریقو کله بداهتن راځي له وو کله په طریقې دا ضرب اصول بل پکې څه شي دی دا سترګو دا اورېدو کړو دې څه ویل شي حواس سلیمه یو د حواس په دې علم راځي بل د خبر په دې علم راځي او بل چې کوم د عقل دا پکې متما تاسو له خبرو په خبر کې دوه قسم دي یو خبر د خپل د پیغمبر نه دی او یو خبر چې ما او تاسو راورسي دا څه دی او په طریقه تواصل دا ممکن دا نبی کریم دا قران دی دا د پیغمبر خدا نه مخکې جبرئیل امین د الله هغه مشتري د جبرئیل امین د پیغمبر خدا نه تر غلې دی په طریقې تواصل اوس د دینه بس د قران د اعجاز مخالفه وضوء الى القران الكريم 10 دې کې د اعجاز د قران لپاره لسو النظم البديع المخالف لكل نظم ما یو دا ناشنا غوندي طریقه د قران مبارک په تاسو طالبان ویل قران لفظ نو نظم نظم څه ته وایي مرغلري پیه او لفظ ته وایي وشتل خو چې کوم دي بی ادبی ده دا یې دا نظم بدیع د قران نظم دی بدیع باندې چې دا مولانا مولوی خبرو کوم په دې دوست دغه کوم دا تحریف په قران کې دا هیڅ چې دا باب د پلان کې مساله کې دا څه وایي باب د پلان کې مساله کې نو پلان کې مساله به شروع شي بیا بل مساله شروع شي دا پلان کې ته خو دا باب پلان کې مساله کې بل راشي دې کوي کتاب الصلاه کې زمانه خبرې کوه امان کتاب اوس په ورودي خبرې پکې نه کې د حج پکې نه کې د زکات پکې کې د مانځ خبرې کوه فرض دې واجب دې سنت دې مستحب دې مستحقات دې زکات په مانځ خبرې کوه موږ وشو ونشو دا باندې چې بل زکات منډه کې په قرآن کې ناشنا په تاسو شي هم د مانځ مسله دې زکات مسله دې حج مسله اخواز دا اندستری قرآن دا نظم بدنری وجنا وای په دې کې دا بابونه پیدا کوي چې کوله هغه دې کې دا باب شو څوک ته وایي دا صاحب ته وایي وی بابونه پکې نه نظمونه پکې داخلو کې نه دا نظم پکې بعض خلک په دې کې وایي نظمونه پیدا کوي کنه پیدا یا پکې دا به خوري په دې سره شپږم صفحه او دا حق دې دې پوښتنه دا یو بحث دی چې دې مولانا مولوی خو پورا بحث کوي نو دا نسبدی او خدا اوس بخاری کتابونه والا دا دیوان متنبی دی دا دیوان حماسه دی وای کنه دیوان دې په دې کې د بادرای خبر دی په دې کې د بوزدلی خبر دی په دې کې د کانکی خبر دی دا د جړا باب دی د مراسم په دې پوښتنه دا د نسبونو باب دا مانځه دا نشي دویم پکې دا وایا اشعار دا قصیده شو دا قطعه شو دا غزل شو دا قصیده د سپکه وایا دا په پکې یو خدای نزل
बुखा बुखा यो शेर द बखल से हुए दाते वो दल तो आयत द आयत बाखिर के आगे तसवी फासिला और अल तो तसवी काफिया काफिया और फासिला फकरत वो आयत और नजर और बिया सूरत और कसीदा दाटू के पर ضرور خلق كتابونه جراوال باقي بس خاص انداز روان دي كتاب خدا غريب دي لأن نظمه ليس من نظم الشارع بشين وكذلك قال ابو العزة وما علمنا وشين وما ينبغي له أنه ليس أخاه وإذ قال إن لقيت رجل من مكة على دينك يزعم أن الله رسول قال فما يقول القائل يقول الشاعر كائن وسائل وكان وناس أحد الشوارع قالوا ناس لقد سمعت قرآنتي فما هو من الكائن قول لي ده الشاعر قول لي إن ده فلان ومنه الاسلوب المخالف لجميع اساليب ده هر چانه طرز بدل سپورټ نه کوي ودې کې اوس دا مسالې هغه چې کوم خبرې موږ وکړو ټیک ده چې په یو صورت کې به یو غټ مقصد یو شی په یوازې هغه شی نه نیول ومنها الجزاله الفاظ لن مضمون پټ ابن حصار وی داس الاصل نظم اسلوب او جزالت دا په هر صورت کې بلکې په هر آیت په قران کې په هر یو صورت کې داشته ده چې نظمی بدیع تاسو جزالت او اسلوب غریبه ناشنا غونډه دا هم پکې وایي بعض وایي چې نه بعض په دې کې اخبار ده هغه تقدمت کې وایي گذشتہ زمانہ کے چې واقعیت شي داغي مطابق صحیح تاریخ بیان او څو کې بیان یو امي سره د مور نه پیدا شوی نه لستون کې نه کتون کې هغه د خیر چې دا اخبار د مجموعات چا پکې وفا بالعهد ویل دي قرآن ویل دا کار بکی دا بکی او توکل الله وحسبهم بالله قلبهم ومن يكون مصابرين کوئی وفا بالعهد دام پکې وایي سو کوئی اخبار د مغیباتو نه په مستقبل کې اخداغین په وحي سره اطلاعات والذي ارسلته بالهدى ناقل له دين كله وعد الله الذين مستحق وصالحات يستغفرون پیغمبر سره وعده ورو سره کې غالب کیږي غالب دام پکې نور پکې قران کې هغه علم دی چې په دنیا د مخلوق قوام دی حلال او حرام باندې دارنګ حکمتونه مؤثر دارنګ د آیاتونو پر سره اختلاف دغه تناسب او مناسبت دا ټول پکې دي قرآن معجز دی نه دا پکې ده بعض مشهور خبرې په داري اخبار د غیباتونه یو یا د ګذشت تاریخ صحیح بیانول دا او یا طرز غني او ته پکې دا نور جزالت باندې غټواله الفاظ لګو مضمون غټ او طرز عجیب دا پکې وایا نظم جزالت اسلوب غریبه او داغین پس پکې وفا بالعهد اخبار د مغیبات او قران کوم علوم کوم حکم دي یا دغه شان مناسبت آیاتونو وسره دا مې تاسو مخکې خدل کېږي چې بیا د وخت څخه پتا وي او شپه دې خبره باندې اوس لکشان کې ما پرون خبرې کړې وې یو دا د قران مجید فضائل اوس د قران جمع د قران مجید او جمع شوی دی په درې سره عام طور سره یو فضائل او د تنکی دا اتقان په سنت تدریج جمع شوی دی نو تدریج جمع شو د هغه په باره کې اوس بحث کو جمع د قران دی یو کما شپیتم صفحه جلد وشپیتم وبندوس وبيزن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ القرآن وجمع في شيء لا يحدث يا الخطابي انما الذي يجمع القرآن بالمستقبل لكي فليك خطروا زيادة وبركة ابیا راضی حاکی پر مشترک قرآن جمع شهد دیزو یو دا پیغمبر خدا پر زمانہ کی ثم اخذ بسنده
सनदीन अला शर्त शेख रज़ी हुसैन قال كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرفاع درس زمانه में कुरान जमा कराओ मुख्तलिफ टोटो او بیا به یقین الشيخ هو ان يكون مراد به تعليم معلوم آیات فرق اصول ہے ردی مطلب دا ہے چې په پیغمبرانو په زمانه کې قرآن نازل شو سورہ سورہ بقره سورہ نساء د پلان کې نو هر یو سورۃ کې خپل خپل آیاتونه جمع کړو خپل خپل آیات یو خدا یعنی دا ترتیب بنوي چې بقره د مخ کې آل عمران د رسول الله سمو وایي خدا آیاتونه په بقره کې کېدا او دا په آل عمران کې کېدا او دا په نساء کې کېدا او دا په مائده کې کېدا او دا په داول الله پیغمبر خدا په زمانه قرآن چې څنګه جوړ ټول آیاتونه هر یو صورت آیاتونه په خپل صورت هر صورت آیاتونه په خپل صورت او دویمه جمع خو مشهور خبر بخاری کې دا مسلم کې دا پیغمبر خدا وفات شو او د یمامه جنگ شروع یمامه کې مسلمه الکذاب دعوه کړې د پیغمبر خدا زمانه کې خدای نه پس بیا شهرت او کمال البلاغ ہماری حضرت ابوبکر صدیق کو خالق بولے گل اور جن شروع کو غٹ شہیدان تقریبا گن صحابہ کرام تقریبا 800 حافظان تقریبا شہید تو بدل وقت کے حضرت عمر فاروق رضی حضرت ابوبکر صدیق ہم پڑھو ورتوائی پیمامہ کی جنگ وشو دیر قاریان پر خلاف وفات رضا جنگوں ته مختلف اطراف وغیرہ سے گن شي نو دیر قاریان پر وفات قرآن پر قرآن جواب دا غاد بخاری قول بخاری في سيد بن حسين قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل الإمامة فجاءوا الخطاب فقال أريد أن عمر أتاني فقال إني قتل استحضر يوم الإمامة من أسوار القرآن وإني أخشى أن يستحضر القتل بالقرآن بجوادي بيده القرآن وإني أرى أن تقول في القرآن قلت عمر كيف تقول شيئا لتقول قال عمر هو خير فلم يرجعني حتى شهر وإن ذلك هو اعتزال المدير عمر قال أبو بكر إنك شاب معكم من كنت تقول الوحي لرسول الله فقط القرآن فقط القرآن أجمعه ولا لو كلفتني نفر جبال الجبال ما كان دار مشهور في سكين ليه سالته وليك المصري وحديثه وما بنفع الإمامي ناغنا هو الفاروق أتناسته وبكر وعمر السراغي ما تقولش قتل قرم شويني ترغمه وقراء القرآن او دیرے ما تراشن گرم شو فقالیان من مختلف موضوع کې ډیر څه قرآن دی شي زمانہ اراده حکم وکړي قرآن دی ما عمر ته له هغه څنګه کې چې عمر قرآن عمر وی زمانه کو خدای پسند دا شي فلم يزل يراجع بار بار وایته خبر حتی چې الله نماسل مبارک او څه خبر دی مسلمان دیوان اول نہ سوچ کے دی حدیث کی سماج میں کی بدعت خشے عمر وی دا قرآن جمع کا ابو بکر وی کار سمجھ کے پیغمبر خدا مطلب بدعت خشے یا اللہ زما پسینہ کی دا خبر کی نہ ولا دا کار پتہ کنا قرآن صحیح زید بن زید تاسو کار سمجھ کو پیغمبر ہونے کا بیا ته وبکر دا کار خدای دا کار خدای دا کار خدای دا کار خدای زما پسینه کې دراج دا کار فلم يراجعوني حتى شاء الله فلي ولذلك بذا الذي راى عمر قال وبكر انك شاب ما اوس دا نه پس بیا عمر سے ابو بکر صدیق دواړه وینا کوي زید قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر وسیږي شروع په دې کې جواب ورکړ کوم بعد کسان وایي چې بدعت خشې شو دا کار پیغمبر نو کړي او دی وکړو نه بدعت خشې شو نو د مجاز الابرار خبره کوم مجاز الابرار کتاب ته مولا سعد مل کړی دی او د کتاب الشاب العزیز مولانا محی صفت ناغه وایي چې بدعت څه ته وایي پیغمبر په زمانه کې حاجت ورتوي مانع د وجود نه د پیغمبر په زمانه کې نه حاجت ورتوي مانع تي نوي او ونشو او مرید وسوي د قرآن جمع بدعت نه ذکر دین مانع موجود حاجت ورته جمع کا او مانع دا چې قرآن زیاده او کمی دا علاقه بل جواب کومه بل جواب دا یو بدعت دین دی یو بدعت دین په دین کې دن نکو
او د دین د تحفظ د پاره کو او حدیث کې راځي من احدث فی امرنا من فی دیننا شاج پیدا کړل په دین او باندې دین کې نه دنکم قرآن کسړي جمع کړي نه او قرآن ورزي حج پوښ کړي او کی ما حج ته وسم نشته کوس پر کړي ته یاد قرآن او جمع نه کړي کو جمع نشي مزایکی دالي حفاظت دین د حفاظت توفیر لپاره مدارس 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 موږ جوړو کنه حفاظت کتابونه لیکو د حفاظت دا بخاری دا مسلم دا ابو داود دا فقه وغیرہ ټول درو په هغه وخت کې وته حاجت کوم ده باندې وجه حاجت پیدا شو هغه وخت دغه فقیر پیغمبر باندې راته کوي پیغمبر هي صحابه کرام کسره فقیر مجتهد دي خلق دي اصل منا دي خلق انا تاسو باندې بل تاسو باندې دې هغه بل کې اوس نشته دي ارزه سمجه دا دین دا کېن خوا ته باندې یو جواب دغه شو یو جواب دا چې ته حاجت وو مانع عثمان کتاب یو خبره کې نور تفصيلات باندې دې تفصیل نقل کړي چې بدعت فكم دې کې ویل کی بدیع السماوات والارض بدعت على قسم دې مسمى د بدعت دوه قسم دي یو ته لغوي بدعت وای یو شرعي بدعت لغوي دې ته ویل چې خانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شو هغه رسول بدعت او شرعي هغه ته وای چې بشرع کی وردن نه کې شرع څه مطلب فرض ورته واجب ورته سنت ورته مستحب ورته او یاد شي وایا چې په دې کې تقرب الى الله حاصل یا په دې ثواب حاصل نو په جمع کې ثواب نه حاصل په قران ثواب حاصل ومه دې ته وایي دین دا نه یو څه یو لوکوي دی دا مطلب دین نه دی او د فاضل عبادت دې قد الواجب واجب شو په دې باندې دین نه دی خو د دین په یو خدا بدعت تطشن تشریعات د بیرت لغوي دا دي مرګ علماء ټول په کتابونو کې شته مفتی شفیع سے فتاوا د دیوبند کې مولانا شبیر احمد عثماني فتوحات مسلم په شرح کې مولانا عبد الحی په خپل فتاوا کې مجموعه فتاوا کې نقل کړی مولانا مودودی کې رسائل مسائل کې لیکلي دي دغه نو سوا حافظ ابن حجر فجلد اللسم کې په دې کې په دوه تصریحات کې بدعت په قسمه یو لغوي په شرعي دا اخر په تخیمه او دا اصل ماخذ دی اعتصام شافعي دا په دې منځ کې ورته یو وجه مو بیا زمانہ کېدا قرآن جمع شو ابو بکر صدیق زمانہ کې جمع ابو بکر وفات شو عمر فاروق منتقل شو عمر فاروق وفات شو د عمر فاروق لور حبسه ته منتقل شو حبسه کې جديده د امور تعالی دا هنا پس دغه واقع عثمان بن عفان په ارمینیا د بیجان کې څنګه دا اوس ارمینیا د بلې څه د ایران په طرف روسيانو سره قبضه او مخکې روس قبضه وکړه او دې کې جنگ شروع کړ بخاری کې راځي حذیفه بن یمان راغی دا امت ادرک هذه الامه دا امت کې اختلافات راځي او دې کې ادراک وکړه بیا امه حاصل کا خراب درنه شي شامیان قرآن وی دا قرآن دی عراقیم قرآن وی دا قرآن دی او اختلافات او پیدا شي او د دې چې بدا پیدا شي یو کوئی دا صاحب قرآن نه دی بلکې صالح قرآن دا پکې تفصیل لاول می دا بخاری بخاری مسلم بیا پکې دا بل ما چې دا غي نوستو بیا شروع شو د چا په معنا کې دا د حضرت عثمان بن عفان والجمع الثالث وترتيب السور في زمن عثمان التخو بترتيب وكنا هر سوره هر آيات په خپل صورت کې جمع شوی ترتيب السور في زمن عثمان رواه البخاري عن نسيم بن ديوان بن عثمان وكان غازي على الشام كيف ارمينيا واذربيجان مع العراق فقط قريب في الثلاث فقال عثمان ادرك الامه قبل ان يختلفوا اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل حصاد الصحف صبر وليه نرسخها في المساجد ثم نرجع اليك فارسلت يا عبد الله عثمان عمر بن سعيد بن عبد الله بن زبير سيد العاصر بن عثمان العاصر بن هشام فنسبه في المساجد فقال عثمان لرسول الصلاه اذا حلفت انت بالمساجد في الكويت فخرجوا من الكويت بيني وبين ما ذلك خانه فقالوا حتى اذا رسول الصلاه وصلوا باب المساجد عثمان فقل احد الصلاه والسلاح كله فقد المصحف مما نسمع زي ولا يقول يعوه وامرت الناس يوم القران في كل شيء من المسجد ان يحرق عليه الصلاه
واحد بن حجر دا په سن نشته بیا راځي دا په درې جمع قرآن دې داول جمع شو پیغمبر خدا په زمانه کې وا جمع راوا چې هغه هر یو آیت په خپل صورت بیا جمع او شولا په دې معنی چې یو کتاب ته جوړ شي وزاد حتی او صدیق بیا په یو طریقه باندې په لغت قریشی باندې کېدل باقی لغات نه او دا مسله یو حدیث دی چې قرآن دې کله شی دی په وو حروف باندې قرآن را سره سبع حروف ترجمه بلاد غن علماء ولغت غن علماء ولغت نور ترجمه کوم څه دی دا نور لغتونه پکې خو نور لغتونه لاړه په قریشی دې ثابت کوي استا او درې ته وصلون دي دا څلور ته استا او دې خلافات راغلو دې قریشی هوا د څه په اړه پدې نه شي اگر چې مداوه چې القرآن سره راځي قرآن یې نشي په وو حروف د حدیث هم څه دی او دام شي د قرشین د شي قرآن د شي په یو حرف باندې دې ترجمه دا کوي چې اول په باندې د قرشین یا د شي په وو نه شي یا یا